बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है تاسو ټول په روغ جوړ صحت سره یې. نن به د ګولډ ډیلی انالیسیس کوو. ویکلی انالیسیس به کوو، کوم ځای کې به باینګ کوو، نیکسټ ویک کوم ځای کې به سیلینګ کوو، څنګه به د مارکیټ نه خپل پروفیټ وباسو. د هغې دپاره د ټولو نه ضروري فورکس فیکټري وزټ کول دي. فورکس فیکټري ته راشو، نو کلنډر ته یو بل ریډ نیوز دی، مطلب نیکسټ ویک به فنډامنټل ډېر سټرانګ دی، نو احتیاط کول پکار دی. او بل پوینټ ویکلی منتلی کلوزینګ هم دی. سیکنډ پوینټ کوارټر ون کلوزینګ دی، کوارټر ون کلوزینګ دی. نو کوشش وکړئ چې ټریډینګ اوایډ کړئ په دې منت ویک کې، نیکسټ ویک کې ټریډینګ سکپ کړئ. صرف ابزرویشن باندې، خپل زونز باندې، خپل انالیسیس باندې صرف فوکس وساتئ چې کوم تاسو کوم انالیسیس دی هغه فالو اپ کیږي که نه کیږي. نو منډه باندې فیډ چیر پاور سپیک دی، بیا 7 PM باندې په ټیوزډے جابس اوپننګ ډیټا ده، په وینسډے باندې NFP امپلایمنٹ چینج ډیټا ده، ADP ډیټا ده. او بیا په 7 PM باندې PMI ډیټا هم ده وینسډے. په ټرزډے باندې ان امپلایمنٹ کلیم دی. په فرایډے باندې موست امپورټنٹ NFP دې کې په دې ورځ به هم هر چلې زبردست سپیس سیوا دی، او دلته هم ښه زبردست سپیس سیوا دی. نو ګولډ میبي په نیکسټ ویک کې کریش شي، نو احتیاط پکار دی. خپل ډیټا په ذهن کې یاد ساتو، خپل انالیسیس به ډرا کوو. سوات اف ایکس کرپټو یوټیوب چینل چانل سبسکرایب کړئ، پلیز سبسکرایب کړئ. 1100 سبسکرایب پوره شي. په دې چینل کې تاسو ته ډیلی انالیسیس ملاویږي، ویکلی انالیسیس ملاویږي، او ټریډینګ کورس به اپلوډ دی. بیسیک که څوک زده کول غواړي، دا 14 ویډیوز ښه په اسانه پښتو کې تاسو زده کولی شئ. په دې ویډیوز کې څه مسله پوسټ راشي، او دلته کمنټ کې راته خپل پرابلم، کنفیوژن، کوم ټاپک مشکل نه پوهیږئ پې، دلته په کمنټ کې راته ویلی شئ. چانل سبسکرایب کړئ، پلیز سبسکرایب کړئ. راځو انالیسیس طرف ته. انالیسیس طرف ته چې راشو، انالیسیس منتلی نه سټارټ اخلو. منتلی ټایم فریم ده، او کلوزینګ د بلیک لاین نه اباو پکارو. موسم منتلی کلوزینګ څو ورځې پاتې دي؟ 2 ورځې پاتې دي. منتلی کلوزینګ دی د کوارټر 1 کلوزینګ دی، احتیاط ډیر پکار دی. نو سیکنډ لاین به پکې ډرا کړو. که دې نه منتلی کلوزینګ اباو ونه شي، دې لاین نه اباو کلوزینګ مست پکار دی، بلو نه دی پکار. او دا لیکولیټي هم پک کېدای شي. یو دې پوینټ نه ما تاسو ته لاست ویک انالیسیس کې ډراینګ ډرا کړی دی. دې پوینټ نه باینګ تللی شي، یا د دې پوینټ لیکولیټي اخیستی شي، دې پوینټ نه تللی شي. دلته ورته بل سپورټ ایریا ده، دې پوینټ نه هم تللی شي. نو احتیاط پکار دی په نیکسټ ویک کې. منتلی ټایم فریم کې دونه څه خاص څه نشته، خو کینډل ډېر سټرانګ کینډل دی. د دې والیوم چک کوو، والیوم ښه زبردست والیوم دی، سیلر سټرانګ دی. نو په نیکسټ ویک کې فنډامنټل هم د سیلر په حق کې دی.
او دا که کلوزینګ وشو دا CRT کینډل بشي. کلوزینګ د دې کینډل د بو لاین په منځ کې یا اباو وشو دا به CRT کینډل شي او اپریل منت آل ټایم های پوسیبل کېدای شي. CRT په کینډل په مطابق معنی راځو ویکلی ته. ویکلی ټایم فریم ته یو سترونګ سیلینګ کینډل دی سیکنډ لاست ویک کینډل او دا کوم لاست ویک چې و ریجکشن زبردست اغسته دی کوم لیول چې ورته مونږ ډرا کړی لیکویډیټي واغسته د دې لیکویډیټي به ومومئ او دلته کنفرمیشن ملاویدی شي ریزلټ تاسو کتلی شئ. نو دا سیل زون دی ښه زبردست دا سیل زون دی ریجکشن لږ اپډیټ کو. دا اوس ریجکشن د کوم ځای نه پوسیبل دی دا کینډل کلوزینګ دننه شوی نو دا CRT کینډل مونږ ویلی شو نو ټارګټ دا لیول 50-50 په نیکسټ ویک کې پوسیبل دی. دا دې لیول ته دا های سویپ شي. بیا راواخلو رولر د دې CRT کینډل 50% معلوم کو دې ځای نه ریجکشن اخیستی شي په نیکسټ ویک کې په نیکسټ ویک کې دې ځای نه ریجکشن اخیستی شي. اوس یو لیول دا 3800 دی دې لیول نه هم تلی شي که دی واپس ریجکشن شو کړي دې لیول نه واپس ریجکټ کېدی پوسیبل دی او بل کوم لیول نه ریجکټ کېدی شي دا لیول هم ریجکشن ملاویدی شي دې لیول نه دې کلر به ریډ کو دا هم ریجکشن کینډل لاین دی دا دې کلر به هم ریډ کو او کرنٹ انټرول به کو دا په لیول چې دی واپس یې 3800 ته شفټ کولی شي. جی صحیح ده صحیح ده صحیح ده ښه خپله راځي. سوري نو دا دوه لاین چې دی دا یې ریجکټ کولی شي او دا زموږ ټارګټ به په نیکسټ ویک کې به دا ټارګټ کېدی شي او که دې دوه لاینو صرف ریجکټ کړو نو ټارګټ پوسیبل دی دا لیول دې لیول نه یو ځل بیا دلته راشي دلته لیکویډیټي پیک کړي او دې لیول نه واپس 5000 ټارګټ ډن کولی شي. دلته به هډل راځي مختلف هډلز به راځي په دې لیول کې ټارګټ به سي 50-50 وي یو ټارګټ دا دی او بل ټارګټ 3880 دی په نیکسټ ویک کې فرنٹ انټرول اونلی دا ټرین لاین د هم بریک کو بیا ریټیسټ کو کلوزینګ دننه وکړو نو ډبل کنفرمیشن دی هم د باینګ دی هم د سیلینګ سایډ دی دا به هم ډیلیټ کو چارت لږ صفا شي.
नेक्स्ट वीक دا د ویکلی ټایم فریم انالیسیس ول. اوس راځو ډیلی ته. ډیلی ټایم فریم ته راشو. سیګنل نیکسټ ویک ډیلی ټایم فریم کې دلته سټیل بولش دی او انټرنل سټرکچر چې دی هغه ډاون سایډ دی. 1 2 and 3 دا ډاون سایډ دی. انټرنل سټرکچر چې ډاون سایډ دی. ډاون سایډ دی نو فیب راواخلو دا های شوه او دا لو شوه. لا فل بیک نشته ویلټ فل بیک لا نشته په انټرنل سټرکچر کې. یو ورځ صبر کولی شو چې دا لیول په منډه یا په ټیوزډے دا لیول چې کم دی دا بریک شي. دا لیول چې دا بریک شي. یو 50 مان دا ښکلی زبردست لیول دی او دا زبردست لیول دی. بل لیول په 61 سره دلته فیر ویلو ګیپ اوس هم ټچ کړو لږ. دا لاین ریجکشن دا لیول هم زبردست دی. بل 78% سره دا ښکلی لیول دی 5150 او 22 4972 کم سیلینګ لیول چې دی ابو ښه سټرونګ ریجکشن لیول کېدی شي نیکسټ ویک کې. او که دا لیول بریک شو نو ډایرکټ 4743 4865 ټارګټ پاسبل دی. دلته یو کینډل کلوزینګ وشو سټرونګ کینډل. I think منډه چې دی اباو کلوزینګ پاسبل دی منتلی. دلته سټرونګ هیمر ټایپ دی د دې کنفرمیشن مو شي یو به دا زون هم بریک شي او بایرز به سټرونګ شي. بل دلته سیلرز به ریپ شي. انورټډ هیمر دی کلوزینګ دننه شوی دی. د سیلر دلته سټاپ لاس دی 4600 کې د سیلر سټاپ لاس دی. دلته سیلر ټریپ کېدی شي. ادروایز ښکلی باینګ ایریا چې ده هغه 3890 او یو دا لیول د دې لیکولیټي هم پک کېدی شي. دلته ورته ښکلی لیول ویټ کوي 4100 او 3984 4100 current interval only. دې لیول نو تلی شي باو او بل که سټرونګ ریجکشن راغی نیکسټ ویک کې فنډامنټل د سیلرز په حق کې دي. دلته یو زبردست دا لیول هم سټاپ کېدی شي. ګولډ دا لیول نه 3000 پیپس دې لیول نه ملاویدی شي ښه ایزیلی 4000 ته دی بیا واپس پوش کولی شي. دې لیول ته راغی دا لیول واپس 4000 پوش کولی شي. current interval only. دا ور ډیلیټ کو د انټرنل سټرکچر چې دی دلته بریک اپ سټرکچر او دلته ایم اس اس پکار دی او بیا دلته بریک اپ سټرکچر وشي. انټرنل سټرکچر ډاون سایډ دی. دا لیول دا په دغه لیول په ډیلی ټایم فریم کې سټرونګ دی. دوی واپس اباو پوش کولو طاقت لري. او که دا لیول هم بریک شوی لانګ ټرم دا لیول به خامخا سټاپ کوي 3000 لیول به
خامخا ګولډ سټاپ کوي. دا لیول دلته به راشي ټچ اینډ 4000 ته واپس پوش کولی شي. کم انالیسس چې وشول دی به کرنټ انټرول کې پاتې کړو. دا خاص انالیسس پکې نشته. په ډیلی ټایم فریم کې H4 ته راشو. H4 کې دلته مارکیټ سټرکچر شیفټ ډاون ټرند شروع دی. ډاون ټرند شروع دی نن په دې لیول باندې څه کېږي بریک اپ سټرکچر به کېږي. ډن شوی دی بریک اپ سټرکچر ډن شوی دی. کرنٹ انټرول اونلی. کرنٹ انټرول بریک اپ سټرکچر ډن شوی او ډاون ټرند هم شامل دی. دا داسې کته بوزو یو سترونګ ریجکشن پاسبل دی. کرنٹ انټرول اونلی. دلته یو ټرایل لاین دی د هم ریجکشن پاسبل دی. ها next 2 weeks analysis کې last week analysis نه بلکې 2-3 weekly analysis above دا مې expected all time high ویلو دې لیول نه کېدای شي expected وسم شور یم چې expected all time high دې لیول نه possible کېدای شي او که دا لیول نه شو expectation نه امید دی چې دې لیول نه all time high لاړ شي. دلته ورته بل سترونګ سپورټ دی دلته ورته هم سترونګ سپورټ دی. دا یو سترونګ ایریا ده د ګولډ لپاره د باینګ سایډ لپاره. دلته 1 2 3 انټرنل سټرکچر اپ سایډ بیا سٹارټ شوی دی. 1 2 3 4 5 انټرنل سټرکچر اپ سایډ سٹارټ شوی دی یو ځل بیا. امید ده چې دې لیول له خاص سترونګ ریسپیکټ ورکړي. دغه ډراګو دې لیول نه ډاون ټرند دی. فیب 38% نه ریجکشن اخلي ولې اخلي دلته فیر ویلو ګیپ اینڈ سترونګ سپورټ لیول دی. بیا دلته 50 سره څه نشته 50 لیول دلته هم سترونګ سپورټ و دلته دا لیول هم ډراګو دا 50 او فیب ورسره هم ډراګو. کرنٹ انټرول ریډ کلر به وي. لیول لږ ریجکشن ورکولی شي. کم لیول دی لږ به یې کښته کړو باډي به یې کړو 4780 او 4750 4750 and 80. بل لا یو سترونګ ایریا ده بل دلته 61 او دلته لیول څه شته یس دلته هم فیر ویلو ګیپ او دا لیول هم پاسبل ریجکشن میلاو شي. H4 کې H4 کې د څه خاص هولډیشن سیلینګ لیول دی. دا ولک ډاون کو باډي به یې کړو 4933 او 4903 4903 او 33 کرنٹ انټرول اونلی او بل دا لیول ډرا شو دا هم کرنٹ انټرول اونلی.
دا لیول دی په H4 ټایم فریم کې سوري لږ بیزي وم فیب ډیلیټ کو او دا نیکسټ ویک دپاره سټرونګ لیول دی نو دا به ټوټل سیم کو منډے دلته فرایډے سنډے منډے ټیوزډے وینسډے فرایډے دې لیول پورې ټیک دی ټول یو شان دي شي نیکسټ ویک کې هم چارټ مزه کوي دا به زموږ نیکسټ ویک ټارګټ دا لیول دی کم لیول چې بریک کېږي اپوزټ دپاره به کم لیول چې بریک کېږي اپوزټ دپاره به کار کوي دا لیول که بریک شو دی به اپوزټ دپاره باینګ کار کوي د بل سیلینګ لیول پورې دا به هم اپډیټ کړو یا به دا داسې پته لګي چې دا به هم لږ اپډیټ کړو دا ټرین لاین بریک شو نو ډایرکټ دا آل ټایم 54 ته راتلی شي H1 ته راشو H1 کې کوم انالیسیس دی دا ټرین لاین چې دی دا به صرف په H1 کې پاتې کړو دا به ډیلیټ کړو او H1 کې به یې پاتې کړو سوري نن دا ویکلی انالیسیس کې بیزي یم نو دغه انالیسیس چې دی ټرین لاین ټرینډ په H1 کې ډاون ټرینډ دی خو انټرنل سټرکچر یې اپ سایډ دی اپ سایډ نو یو دا زبردست سیلینګ لیول او ښه سټرونګ سیلینګ راغلی دی لاست ویک کې دا ښه ښکلی انالیسیس و واپس یې ریجیکټ کوم کو دلته دا لیول ډیلیټ کو دا لاین هم ډیلیټ کو ان کیس دې لیول نه ریجیکټ شو دا لاین هم ډیلیټ کو دا لاین هم ډیلیټ کو دا یو زبردست سیلینګ لیول او ښه سټرونګ سیلینګ راغلی دی بیا د دې لیکولیټي پوینټ پک کړی دی او اپ سایډ مومنټ کنټینیو 1 2 دلته به دا لیول دی 1 2 and 3 دا لیول ښکلی باینګ سایډ دپاره پاسبل ده دا رسکي لیول دا بریک شو بیا اګین سیلینګ لیول دا ایرو تاسو ته مارک شوي وه دلته ګولډ په رینج کې و نو ګولډ دا هم باینګ لیول چینج شوی دی دا باینګ لیول کو اپډیټ به یې سټرونګ باینګ لیول دا هم کیدای شي واپسې دې ځای نه کولی شي یو دا لیول هم دی
4446 او 4414 4412 او 46 دا لیول پوسیبل دی. دا به کرنٹ انټرول ولیکو، دا به هم کرنٹ انټرول ولیکو. بل دلته هم دا لیول هم اګین د دې لیکولیټي اخیستی شي دا سکالپینګ لپاره. خو زبردست لیول به کمې وي. دا به ډیلیټ کړو. ښکلی لیول دلته دا لیول پوسیبل H1 ټایم فریم کې دلته ګیپ اوپننګ دی، د دې لیکولیټي به واخلي او دا لیول اپسیټ مومنټ کولی شي 4346 او 4320 4320 and 46 current interval only. ګورو کنه چې کم لیول دی، دا پاڼه نږدې دی خو یو بیګ زون دی، دا مو ډیوایډ کړی دی. دلته لیکولیټي پیک، دلته انورټډ اف وی جي شوه او پای لاړو. دا هم یو سټریټیجي ده، لیکولیټي واخلي او انورټ کم اف وی جي چې هغه انورټ شي، زبردست کار کوي. تاسو چیک کولی شئ. دا سیل زون نه څو پیریډ ریجکشن راغی، دا سیل زون به ډیلیټ کړو، دا به ډیلیټ کړو بلکې پاتې به یې کړو. دا بریک شو ټیسټ باندې دا ټارګټ دی 4700 ټارګټ دی. ښکلی لیول دا لیکولیټي ده، دا لیکولیټي نه راتلی شي کوم چې په ویکلی کې ساو سره ویکلی ټایم فریم کې ساو سره ټول ریډ لاین شیر شوي دي، دا عقل لیولې دي په H1 کې. دې یو سټرانګ سیلینګ لیول سټرانګ سیلینګ بیا راتلی شي. ولې راتلی شي؟ ډیو ټو فنډامنټل سټرانګ نیوز دی نیکسټ ویک کې. نو بل ښکلی باینګ لیول یو دا هم دی 424183. دلته باینګ لیول بل دا لیکولیټي پوینټ دی، دې لیول نه یو ځل بیا تللی شي. کرنټ انټرول اونلی دا کمې 4163 and 4095 او 4163 کرنٹ انټرول اونلی. نو دې خاص بل پوینټ پکې پاتې شو. ان کیس دلته بریک اپ سټرکچر وشي، دا لیول هم بریک شي، بریک اپ سټرکچر وشي، نو نیکسټ ډے د کوم ځای پورې ټارګټ کېدای شي؟ فیب راواخلو او د دې یو پوینټ یو ټارګټ دا پاسبل دی H1 ټایم فریم کې یو ټارګټ دا پاسبل دی. دی به ښه ښکلی دا هغه لیول دی 3800 والا لیول دی او بل ټارګټ کم پاسبل دی 32. دا په یو زبردست باینګ لیول دی او که رولر راواخلو دا ډیوایډ کو یو ټارګټ بل هم پاسبل دی 35 دا فیب ډیلیټ کو. دا لاینونه کرنٹ انټرول کې پاتې کو اوس بل ټارګټ کم ځای کېدای شي. بل ټارګټ ان کیس د آل ټایم های نه راغی، نه آل ټایم های نه، د دې ریجکشن د سیل زون نه ریجکټ شو، سټرانګ ریجکشن میلاو شو، فیب راواخلو او آل ټایم نه سوري د سیل زون نه ریجکشن واغس
نو دلته به لاین راکو یو دا لاین دی د دې کلر لاین به ډرا دا بلو کلر به کړو یو چې پته لګي یو دا ټارګټ دی کرنٹ انټرول اونلی او بل ټارګټ دا دی دوه پاسبلیټیز دي دواړه مې در سره ډسکس کړل کرنٹ انټرول اونلی دا ډیلیټ او ټوټل A to Z پوینټونه په ګولډ ټایم فریم په ګولډ پیر کې سره ډسکس شو وس ریسنټلی سبا منډه ده سهار خپل باینګ لیول دا زه خو دا اپډیټ دی لیول ته دی لیول نه خپل باینګ اپورچونټی ملاوي دیش سهار و ډیلیټ کو د سیل زون دی کار رینج باوند دا هم ډیلیټ کو دا یو باینګ لیول دی لیول نو سهار گیپ اوپننګ کې ملاوي دیش او یو دا لیول له باینګ لپاره 4465 او 4452 52 and 65 یو دلته که لاین راکو لاین دا مې یو زبردست باینګ کېدای شي نیکسټ ښکلی باینګ لیول سبا سهار دا کېدای شي نو کینډل ته لاړ شو واپس دا ریجکشن زون دی ښکلی یو ځل بیا دې لیول نه ریجکټ کېدای پاسبل دی دلته مارکیټ شفټ شو یا مارکیټ چې دلته شفټ شو دې لیول دا سوینګ لو فیب ډراکو دې لیول نه او 15 هم ریجکشن پاسبل دی دا د فیب یو ښکلی ایریا هم ده دا لیول هم ویټ کوي او دوباره او دلته دې لیول نو تللی شي once again 4430 او 444 24422 او 30 belowಬೇಕು دا liquidity point in دې لیول نو پک کېدای شي کوشش د څه کوو منډه ټیوزډے د سیلینګ کوشش کوو بیا ډیلی انالیسس کې به تاسو اپډیټ کوم دا اوس یو زبردست ټرین لاین جوړ شو 15 کې کدا بریک شو ډایرکټ دی لیول نه واپس ریجکشن استیش کرنٹ انټرول اونلی دا یو مین پوینټ دم زبردست کار کړی دا به ډیلیټ کو چارت سپاش باینګ لیولې ویټ کوي لاندې scalping 100-200 pips ملاوي دی شي دې لیول نه 100 pips 200 pips دې لیول نه ملاوي دی شي دا یو ښکلی رسکي سیلینګ لیول دی دلته سوال یو زبردست لیول دی 4636 4666 لیولې ټایم په ټایم اپډیټشن ملاویږي کرنٹ انټرول اونلی او نور پکې څه نشته دی څه 5 ته شفټ شو M5 لایو دغه تللی دی اپسایډ مومنټ تللی دا یو انالیسیس 54535
دا 15 کې دا لیول داسې دی 15 منټ کې دا لیول دی زبردست 15 structure هم upside دی نو structure upside down 5 کې اوس زر د نور سیلور انالیسیس وکړو دا زر کویک کېږي دا کویک کېږي ډیلي ته راشو ډیلي دا 58 یو ښکلی باینګ لیول دی او 53 یو زبردست باینګ لیول دی ډیلي ټایم فریم کې او بل لیول دا لیول هم ښکلی باینګ لیول 32 او 1 2 3 ډاون ساید دا یو زبردست ریجکشن لیول کې دی 84 دلته بریک او ام اس اس وشو یس دلته ام اس اس وشو دا یو زبردست سترونګ سیلینګ لیول کې دی په نیکسټ ویک کې 84 H4 چیک کو H4 دا یو لیول دی یو دا هم سیلینګ لیول دی 284 دا بریک شو دی لیول نه واپس ریجکشن ملوي شي دا سترونګ سیلینګ لیول H4 کې ریجکشن اغستل دی واپس دا لیول سبا یا بلوس بریک کېدای شي دلته سترونګ باینګ لیول اپډیټ 66 یو سترونګ باینګ لیول دی او بل ښکلی 58 په ډیلی ټایم فریم کې 54 هم یو ښکلی باینګ لیول کېدای شي M15 ډیلیټ سیل زون نه لږ مخکې ریجکشن ملو شو سترونګ سیلینګ لیول کېدای شي باینګ لیول بریک واپس راغی باینګ لیول دا بریک شو نو ښکلی باینګ لیول دا ټوټل پاسبل دا لیول 68 دا سترونګ باینګ دې نه واپس بیا کېدای شي 66 نه او دا پیج 4 کې وګورو دا پیج 4 کې ډرا شوی دا لیول انټرول اونلی 72 لیول دی H4 72 دا به کرنټ دا به کرنټ انټرول اونلی 15 کې دا پاشورډ کلیر شو راځو یورو یو اس ډي ته یورو یو اس ډي په ډیلی کې وګورو دا یو باینګ لیول سترونګ د دې نه یو ځل بیا تلی شي دا لیول په خپل ځای بیا ویلیټ دی دا هم ویلیټ پوینټ دی دا به ډیلیټ کړو دا لیول ښکلی بیسټ باینګ لیول که دلته ملیو شو 1.125 باینګ کولی شو نور دلته څه خاص څه نشته H4 کې دا ریجکشن ملو نه شو دا به ډیلیټ کړو دلته لیکولیټي نه او د مین پوینټ نه بیا اپساید مومنټ کنټینیو کېدای شي دا یو ښکلی باینګ لیول دی M15 کې چک کړو 15 کې دا سیل زون ریجکشن دا واپس سیل زون پاسبل دی دا لیکولیټي پیک شو لیکولیټي پیک بیا FVG او سیل دا یو ښکلی باینګ لیول دی فرنٹ انټرول اونلی
M15 کې دام buying level دی او current interval only. Dow US oil daily کې وګورو. daily کې زون ښه strong break شو دا په ریټیسټ باندې دا buying level دا ډیلیټ کو یو ښکلی پرفیکټ buying level possible دی دا ټارګټ 109 او بیا 120 current interval only. H4 وګورو. H4 کې لا زون نه دی بریک شوی که دا زون بریک شو دا یو ښکلی buying opportunity دی لیول نه ملاویدی شي current interval only 94 نه buying opportunity ملاویدی شي دا یو زبردست buying زموږ لا هولډ دی نو دا buying level وي 107 او دا ټارګټ پوسیبل دی M15 کې چیک کو M15 دا لیول بریک ریټیسټ باندې buying hold بس دا لیول هم بریک ښکلی لیول ډرا کو یو دا زبردست لیول ویټ کوي 95 current interval only او بل دلته لیول وګورو دلته سټاک buying دی دا یو زبردست buying بیا کېدی شي دی لیول پوینټونه buying بیا کېدی شي M15 کې current interval only دلته دا زبردست buying small time frame کې دا یو ښکلی buying level possible دی current interval only 98 هر یو پوینټ باندې په US oil کې buying possible دی JP ویډیو به زما په خیال ډېره لینتي شوه ډیلی کې وګورو ډیلی دا buying level دی خپل کار کړی واپس دی لیول سیل ته روان دی دا یو ځل بیا buying level کېدی شي ښکلی buying level دا لیول دا په درې لیولو ته ویټ کوي 1.27 او 1.25 که دا لیول بریک کېږي نو ټارګټ دغه پوسیبل دی دی فیر ویلو ګیپ ته روان دی دا به ډیلیټ کو لیول به دلته پوټ H4 کې وګورو H4 دا strong buying level خو دی دا به بریک کېدو چانسز هم سیوا دي بریک کېدو چانسز سیوا دي دی به هم بریک شي نو دا یو ښکلی buying 1.31 دا لیول کېدی شي دا دوه لیولې H4 کې فلحال ویلیډ دي M15 کې چیک کو M15 د پوینټ لیکولیټي واغسته اوس سیل زون دا شو سیل زون current interval only دا buying level او د خپلې دغه نو buying level یو M15 کې دا هم ویټ کوي دا لیول 1.32 JPY ډیلی ټایم فریم کې دا ما تاسو ته ګایډنس درکړو دا په زون کې دی دا پوسیبلیټي شته current interval only H4 کې H4 دا بریک شوی بہت لیشن دلته په رینج کې دی رینج کې نه خلي دلته دا buying opportunity دی لیول باندې شته 210 لیول باندې یو ځل بیا buying تلی شي 15 کې ورو دی باندې لیول نه به قلار شو
15 دا کلر رینج باوند دی USD JPY ډیلی ته راشو USD JPY زون بریک شو واپس ریټیسټ باندې باینګ دا ټارګټ پوسیبل دی 161 دا یو خپل باینګ لیول چینج شو دا به گرین زون کو H4 time frame H4 دا liquidity pick کړه دا لیول delete down delete دا یو کوله ویلټ پوینټ کې شي دا H4 time frame کې M15 تر شو M15 دا پوینټ delete M15 کې باینګ لیول له دا ہے ब्रेक वापस अपोजिट करके जोन्स او دې لیول نوم تلش 15 کې current interval only دا بریک شو دا لیول 15 کې دا فیبر واخلو ټارګټ دې نه مو سیلینګ کولای شو کرنٹ انټرول اونلی فیب ډیلیټ کو BTC چیک کو 66 کې دی BTC په 15 کې دا یو زبردست باینګ لیول جوړ شوی دی 15 کې کرنٹ انټرول اونلی او بل څه د خاص لیول پکې په نظر نه ښکاري دا یو سیلینګ لیول دا باینګ ته بیا چینج شو دا بل لیول دی H4 ته راشو M15 strong خو روان دی H4 کینډل بوم strong روان دی یس دلته باینګ رینج باوند فلیګ ټایپ جوړیږي فلیګ ټایپ مطلب نیکسٹ ویک کې فنډامنټل strong دی دا به کلون کو کلون شو دې لیول ته روان دی 59 ان کیس دا فلیګ ټایپ جوړ شي دا واپس ریجیکټ کی دا ریجیکشن زون دی نو دا لیول کرنٹ انټرول اونلی او دا لیول هم کرنٹ انټرول اونلی دا ویکلی انالیسس په ډیټیل ویډیو لګوته شو خو بیا هم څوک نه پوه شي نو یو ځل ویډیو بیا وګورئ نیکسٹ ویک ارسه تاسو کلیر شو ولې فنډامنټل پکې ډېر strong دی ډیپلی انالیسس مې سره شیر کړل د بل ویډیو په اجازه غواړو د خپل صحت خیال ساتئ د خپل فیملی والا خیال ساتئ او د ټول نه ضروري د خپل اکاونټونو باندې خیال ساتئ چې اکاونټ سیف وي نو هر څه سیف وي صحت هم روغ وي او فیملی هم خوشحاله وي الله حافظ یو بل پوینټ په اخره کې پاتې شو بل پوینټ دا دی چې ګولډ ډیلی او ویکلی H4 نو او مین پوینټ پاتې شو به بیا په ډیلی انالیسس کې شیر وکړو سبا الله حافظ